خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش اور غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجتماع دہشت گردی کے بے درپے واقعات اور حالیہ دنوں میں ضلع ہنگو میں ایس پی سمیت متعدد اہلکاروں کی شہادت کو قابل افسوس امر سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ امن و امان کا قیام صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر وہ غیر ضروری معاملات زندگی میں الجھ کر اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کی بجائے غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ اجتماع پاکستان میں بالعموم اور خصوصاً خیبر پختونخوا کی سرزمین پر ہر قسم کی بدامنی اور دہشت گردی کے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پختونخوا سرزمین پر امن کا قیام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے جائے۔ کیا قرارداد تھا اس کو منظور دے؟ ہاں جی، جو قرارداد دویم تاسو په وړاندې پیش کومه خبره چې په چهارسده کې کومه جلسه شوې ده او د بعضې صحافیانو سره او د دیني ملګرو سره نادیبه حرکت شوی دی، قومی وطن پارٹی داغے مذمت کی قرارداد دے۔ قومی وطن پارٹی کا یہ اجتماع گزشتہ روز ضلع چارسدہ میں پی ٹی آئی کے جلسہ کے دوران صحافیوں کے ساتھ نامناسب رویہ کے مذمت کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس قسم کی حرکات سے ضلع کے صحافیوں میں شدید بے چینی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اجتماع صحافیوں کی تضحیک کو غیر اخلاقی اور غیر جمہوری عمل سمجھتا ہے اور انتظامی سرم پکی دغه شوی نو انتظامیہ اور اس جلسہ میں انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ بھی نادیبہ حرکت اور نادیبہ الفاظ ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، لہذا قومی وطن پارٹی اس کی بھی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی پیشورانہ ذمہ داریوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ دا قرارداد تھا اس کو منظور دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس دوست محمد حجی صاحب سٹیج میں موجود، دا قومی وطن پارٹی دا چارسدی ضلع چیئرمین کیسر جمال خان و داغوی ٹولہ کابینہ، دا پی کے 62، پی کے 63، پی کے 64، پی کے 65، پی کے 66 نا راغلی زمونگا منتخب عہدیداران صاحبان، ماتا مخامخ ناست دا قومی وطن پارٹی کارکنان مشران دلتا کی موجود، زمونگا دا وطن پال یوتھ اور وطن پال اسٹوڈنٹ فیڈریشن مرگری زما مشران و عزت مندو، السلام علیکم۔ مبارکی در کوما، دا مبارکی دا قومی وطن پارٹی دا ہر کارکن مبارکی دا زمونگا مشترکہ مبارکی دا، اور انشاءاللہ دیار نسکالا کی کم دا یو سفر مونگا شروع کرے دے دا با مخ کی بوزو با، اور انشاءاللہ راروان وقت چلے اگستاسو دے انشاءاللہ کامیابی بتاوستا ملا دیزی۔ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ زپدی موقع مانے شہید وطن حیات محمد خان شیرپو اور داغوی سرا زمونگا آغا کمو کارکنانو چاچے ددی پارٹی لپارا دوینی قربانی ورکڑی دا زنن آغا خلق یادول غورم نن دا داغوی رزدا بیا دی سر سر آغا کارکنانو آغا مرگرو چچا شہیدی وطن حیات محمد خان شیرپو سر کار کرے، شہید وطن حیات محمد خان شیرپو، شہید وطن حیات محمد خان شیرپو،
بیا د هغوی نه پس ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره ورځ او شپه جدوجهد یې کړې د مارشالاګانو مقابله یې کړې د مختلف قسمه حالاتو مقابله یې کړې د دهشتګردۍ مقابله یې کړې هغې ملګرو ته زه سلام پیش کوم نن دا د هغوی ورځ ده په دې موقع باندې زه خپل هغه ټول کارکنان هم یادول غواړم هغه کارکنانو تم سلام پیش کول غواړم چې چا په کلو کې د قومي وطن پارټۍ جنډه یې لګولې ده ثابت قدم ولاړ دي او په هره موقع باندې د پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شوي دي او د پارټۍ هر حکم باندې لبیک ویلې دي او جدوجهد یې کړی دی او خپل هغه تبلیغ یې پرېښی نه دی هغه ټولو کارکنانو ته هم زه نن سلام پیش کوم زه نن هغه ملګرو ته چې د هغوی نن دا دلته کې دویمه پیړۍ یا درېیمه پیړۍ د پلارانو یې یا مشرانو یې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سره کار کړی د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره یې کار کړی او نن ما له حوصله راکوي مونږ سره ولاړ دي هغې ټولو ملګرو ته سلام پیش کومه دا ستاسو ورځ ده عزتمندو نن شپېته کاله مخکې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو یو خوب لیدلو هغه د یو داسې پاکستان خوب لیدلو چې په هغې کې ټولو قومونو ته به خپل حق ملاویږي یو داسې پاکستان چې په هغې کې پښتنو ته یو ښه ژوند تېرولو موقع به ملاویږي زمونږ ځوانانو ته به روزګار ملاویږي په عزت سره زمونږ میندې خویندې به پکې په عزت سره خپل ژوند تېرولی شي دا خوب دا سوچ چې هغه ولیدو نو د سیاست په میدان کې قدم کېښودلو او د هغې ټولو بېوسو خلکو د هغه بېوسو پښتنو اواز جوړ شو چې د چا هغه وخت سره اواز موجود نه و هغه د خپل دې خوب لپاره دې حده پورې جدوجهد یې وکړو چې موقع راله نو د سر قرباني یې ورکړه خو د خپل قوم نه رسته نه شو د خپل سوچ نه رسته نه شو د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب هغه سلسله مخکې روانه کړه د خپل خدمت په ذریعې د خپل د ترقۍ سفر په ذریعې د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته لاړو او نن دا د قومي وطن پارټۍ د کارکنانو لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې د دې صوبې ګوټ ګوټ ته چې موږ لاړ شو نو په هر ضلع کې په هر تحصیل کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو څه نه څه کارنامه څه نه څه خدمت موږ ښیلی شو دې سره سره ملي رهبر دا هم وکړو
چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا هغه سوچ لا یو پلیټ فارم یې جوړ کړو. هغه پلیټ فارم نن د قومي وطن پارټۍ په شکل کې زمونږ ټولو اساسه ده. دا زمونږ ټولو پارټي ده. ما نه مخکې دلته کې خبره وشوه چې بهی راپاسئ او تاسو وګرځئ او خلکو له دعوت ورکئ، او دا ضروري نه ده چې ستاسو کار څوک وګوري. دا خو زمونږ خپل کار دی، زمونږ خپله پارټي ده، زمونږ خپل سوچ دی، زمونږ خپل فکر دی، زمونږ خپل سیاست دی. دې لپاره خو که زه راپاسم او چا له ورځمه دا خو زه خپل کار کې کار کومه. دې کې خو بالکل هېڅ قسمه هچکچاهټ نه پکار. دا د هر کارکن د هر یو کس فرض دی. دا به راپاسو به دې لپاره به جدوجهد به کوو به دا پارټي به مونږ مضبوطوو، دا په مونږ باندې به مضبوطېږي به. دې ته مونږ د تشویش په شکل ګورو. دلته هم پښتانه دي، هلته هم پښتانه دي. مونږ افغان حکومت ته هم دا درخواست کوو چې دلته دهشتګردي چې کېږي په هغې کې د پښتنو وینه تویېږي. تاسو په دې کې د پاکستان د حکومت امداد وکړئ چې ستاسو خوره د دهشتګردۍ لپاره استعمال نه شي. او دغه درخواست مونږ د پاکستان حکومت ته هم کوو چې افغانستان زمونږ یو ګاونډي ورور دی، هم مذهبه او د ژبې او د دغه زمونږ سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی. بیا د 40 کالو نه دلته کې مونږ سره چې کوم افغانان وروڼه دلته کې پاتې شوي دي، د هغوی 40 کاله مونږ دلته خدمت کړی دی. دا ټول څه په یو څو خبرو باندې ضایع کول نه دي پکار. مونږ ته پکار دی چې دې وخت کې د سوچ نه کار واخلو او دا خبرې چې دي دا په خبرو په ذریعه حل کولو کوشش وکړو. په ترکیه کې چې کوم عمل روان دی مونږ د هغې سپورټ کوو او مونږ دا توقع لرو د خپل وروڼو نه، که هغه ترکیه ده، که هغه یوني دی، که هغه قطر دی، د هغوی نه دا مونږ تمه لرو چې هغوی په دې کې یو کردار ادا کوي به او دا مسله چې ده دا به خوش اسلوبۍ سره به حل کېږي به. زه په دې موقع باندې ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. نن چې کوم ګڼ تعداد کې تاسو رالی یېګان وي، دوه MNA وي او د صوبایي حکومت مکمل وسایل وي، نو په هغې کې به بیا داسې جلسه کېږي. بیا خو پکار چې د لکونو په تعداد کې جلسه شوې دغې نه اندازه کېږي چې د دې خپل کارکنان هم چې د مایوسه ناست دي. اوس دا د دې طرف ته اشاره ده چې پښتانه دې ته ناست دي چې څوک به راځي او زمونږ اواز به جوړېږي ستاسو په وساطت سره. ستاسو په وساطت سره زه ټولو پښتنو له هم دا پیغام ورکول غواړم، خو تاسو ته مې یو درخواست دی. دا پیغام به لږ تاسو به هم رسوئ خلکو ته چې راځئ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا لاس مضبوطو، د هغه په شا ودرېږو او بیا تاسو وګورئ چې د پښتنو څنګه ترقي کېږي، دلته کې څنګه خلکو ته روزګار میلاویږي، دلته کې څنګه سړکونه جوړېږي، څنګه هسپتالونه جوړېږي، څنګه ګیس راځي، څنګه نور داسې ترقیاتي کالجونه جوړېږي. دا یو عمل شروع کېږي. دغې لپاره بیا دغه ځای کې مخامخ ته ناست کم ځوانان چې دي دوی ته وایم چې تقریبا 14 کاله دا هغه که تاسو وګورئ نو چې 14 کاله مخکې څوک په 8 و 9 کې و، څوک په 5 شپږم کې و، هغه نن دې ایج ته راغلي دي چې هغوی روزګار غواړي لګیا دي. هغوی ته دا ویل غواړم چې نن نه څو کاله مخکې دلته داسې دور و چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په وخت کې دا نوکری چې دی دا په زرګونو په تعداد کې خلکو ته میلاوېدی به او بغیر څه لالچه به میلاوېدی. چې که بیا داسې دور تاسو غواړئ
نو بیا راپاسه دا ځوانان چې دی دا به زمونږ مټې جوړېږي به دا به زمونږ مټې به جوړېږي به او انشاءالله بیا تاسو ګورئ زه ستاسو په وساطت سره خپلو میندو خویندو ته هم دا وایم ځکه چې که دا دوه درې ځله مونږ وکتل نو زنانو زیات ووټ پي ټي آی له ورکړی دی زه هغوی ته دا وایم چې ستاسو په ژوند کې څه فرق راغی څه وکړل دی تحریک انصاف 14 کاله موقع خو زما خیال دی دې نه سوا به نور څه دغه به وکړي پکې مرکزي حکومت ته میلاو شو صوبایي حکومت دا درېیم ځل دلته کې څه فرق راغی زه خپل میندو خویندو ته هم وایم راځئ راپاسئ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دا جنډه اوچته کړئ انشاءالله دا زمونږ کام چې دی دا به ترقي به کوي به انشاءالله عزتمندو دا یو څو روزونه دا کوم افغانستان سره چې صورتحال جوړ